بخاری شریف کی حدیث ته باب المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال. وای دا باب دی په باره د هغه سړو کې چې هغه مشابهت د ښځو سره لري او په باره د هغه ښځو کې چې هغه مشابهت د سړو سره ساتي په زور باندې ځان مشابه. ګورئ دا یو خبره یاد ساتئ چې یو دی خنثی یو دی مخنث. خنثی دا یو داسې یو جنس دی چې خدای پاک پیدا کړی دی، نه نارینه نه زنانه. د نارینه علامت پکې هم شته، د زنانه علامت پکې هم شته، خو په دې کې د خپل قصور نشته. دا د خدای پاک پیدایش تر څو پورې چې د خپل ځان په خپل حال باندې پرېږدي او که چېرته د زنانو سره مشابهت اختیار د هغوی هم ګیرې راځي، د هغوی هم داسې علامات دي چې هغه پکې د نارینه وي. که دغه علامات لرې کړو او ځان زنانه ثابتو د هغوی سره مشابهت اختیار نو په دې باندې بیا څه دی؟ لعنت. او یو هغه نارینه چې هغه خدای پاک نارینه پیدا کړی دی او دې بیا هم په ځان باندې سرخي پوډر لګوي او بیا هم داسې ګیره خري. دغه مخنث یو پیرا علامه ابن کثیر په البدایه والنهایه څلورم جلد کې دا واقعه راغستې ده، په څلورم جلد. او الکامل فی التاریخ امام ابن اسیر جزری په دویم جلد کې دا واقعه راغستې ده. حیات الصحابه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف ممالکو ته د دین اسلام د دعوت لپاره چې اسلام قبول کې خطونه ولېږل. نو د فارس باچا ته د عبد الله بن حذافه په لاس باندې د کسرا باچا ته هغه ته خط ولېږو چې ته اسلام قبول کا. هغه په قهر او غضب باندې راغی چې دا خو مدینه والا خو چې زما غلامان دي او زه مالک ما. نعوذ بالله د نبی اسلام خط سیر کو او به خپل گورنر ته حکم وکړو چې ورشه او دا مدینه والا خو زما غلامان دي. دوه کسان ولېږو نبی اسلام مال راولې شابه. نو دوه گورنران تکړه بهادران وکاته او نبی رسول الله سلام ته راوست چې مدینه ته رانه نبی اسلام دربار ته حاضر شو. نو دې دواړو په خپل شکل بدل کړو، ګيري خریلې وي. څه چلې کړو؟ ګيري خریلې. نو د ګیرو د خریلو په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو ته د سره سینه کړو. نبی علیہ السلام دیو ته سینه کړو. فکره النظر الیهما، دیو ته قتل ناخوخ غړل. وې زه دیو ته نه ګورم، ولې دیو ته خدای په تخلیق کې تغییر کړی دی. او بیا ورته نبی علیہ السلام ته فرمال ویلکما من امرکما بهذا، وې تاسو د خدای هلاک په دې ګیره خریلو باندې تاسو چې امر کړی دی. نو هغه وته وی چې امرنا ربنا کسرا، زمونږ رب مونږ ته کړی دی کنه. کافرانو بخپل باچا ته خپل رب وي. وې زمونږ کسرا مونږ ته امر کړی دی چې دا وکړي. نبی رسول الله والسلام ته فرمایل ولکن ربي امرني باحفاء لحيتي وقص شاربي، زما رب خو ما ته حکم کړی دی چې ګیره برابر وساته، یو موټی پورې ګدو وساته او بریدونه چې دینو دا کټ که. زما رب خو ما ته دا حکم کړی دی. نبی رسول الله والسلام هغوی ورته هغوی ته بد وکتل په دنیا کې. وګت حدیث سے دې پورې ما بیان کو تاسو ته. مقصد زما سره دا خبره چې دغه دوه کسان راغلي او قاصدان او قاصد ته په دین کې څه دی؟ امن. دته بستنه وي. دویمه خبردار چې دا دواړه راغلي او ملمانه نبی علیہ السلام په د ملمنو قدر کوي، عزت به کوي. او دغه دوه کسان ته نبی علیہ السلام بدو قتل دی خوخ نه کړه. په څه وجه باندې ګیره خریلې؟ خپل باندې سوچ وکړي چې نبی علیہ السلام ګیره خرون کې کستا بدو ګڼل، هغه ته قتل خوخ نه ګڼل. نو چې د نبی علیہ السلام امتی د نبی علیہ السلام دعوه کوي او د نبی علیہ السلام په سنتو باندې کینچی راکاږي یا په بلیډ راکاږي، دا خري. نو دته به نبی علیہ السلام قتل خوخ وګڼي. کافر تا هغه ګیره خري نبی علیہ السلام ته بد غني وي. دا ولي دا عمل کې تا ته چا ویلي دي؟ زما رب ما ته چې ګیره پرېږده. تا ته چا ویلي دا ګیره وخره؟ هغه کافرانو ته نبی علیہ السلام داس کړو. او بیا د نبی علیہ السلام امت هغوی ته به څنګه وګوري؟ دغه انسانان چې په خپل چهره د نبی علیہ السلام د چهرې موافق جوړول نه خوښوي،
خپل شکل صورت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل پیغمبر د شکل صورت موافق جوړول نه خوښي دا انسان به د قیامت پر ورځ نبی رسول الله څنګه ودرېږي زما شفاعت وکړه زه ګناهګار یم څنګه به ودرېږي په کوم مخ به ودرېږي هغه انسان نه چې زما د سنتو خلاف دی کو ترمذی شریف کې حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من تشبه بغیرنا فليس منا زمون د اغیار او زمون علاوه چې د خلکو چا مشابهت اختیار کو نو دغه خلک زمون د دین نه دي دا زمانه نه دي نبی رسول الله فرمایي چې د نبی رسول الله د دین نه نشو نو په کوم دین کوشو بخاری شریف حواله می درکړی و نبی رسول الله فرمایي لعن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالرجال المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نبی علیہ السلام په خپل باندې لعنت کړی دی په هغه سړو باندې چې هغه دې سړي او مشابهت کوي د ښځو سره ځان خپل شکل او صورت جوړي د چا د ښځو او نبی علیہ السلام لعنت کړی په هغه ښځو باندې چې هغه مشابهت کوي د چا سره د سړو سره د کوم مسلمان د کوم امتی دا خوخه ده چې نبی رسول الله په مال لعنت کوي د چا خوخه ده دا د چا خوخه ده چې نبی رسول الله په مال لعنت کوي نو ولې داسې خوخه وي داسې اعمال ولې کوي چې نبی رسول الله در باندې لعنت وي او دا خبره عامه شوی دا حدیث من ذکر کول چې دا خبره عرفي یو ګناي مثلا زنا ګناه ده قتل غارت ګناه ده ډاکا غلا دا ګناه ده دا ګناه ده خو تر څو پورې چې انسان دا ګناه کوي نو دی ګناهګار دی چې څو پورې دا ګناه کوي نو دی ګناهګار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف کې حدیث دی وای لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن چې کله زناکار زنا کوي په دغه ټیم کې دی مؤمن نه د ایمان دا نور دنه لري خو چې کله د زنا نه فارغ شي بیا وته ایمان راشي او لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن او چې کله غلا کوونکی غلا کوي په دې ټیم کې دنه ایمان جدای چې کله د غلا د عمل د دې ګناه نه فارغ شي بیا وته د ایمان راشي خو لیکن دې طرف ته سوچ کوي چې ګیره خریل څه دي ګناي کبیره ګناه حرام د نبی رسول الله د امر خلاف نبی رسول الله د مشرکین خلاف کوي بریتونه کټ کوي او ګیره ودی کوي خالف المشرکین بل حدیث کې خالف المجوس د مجوسیانو خلاف کوي دا سه اعمال نه کوي دا د نبی رسول الله امر دی د نبی رسول الله د امر خلاف چې چاو کو نو دغه انسان څه شو نبی رسول الله په خپل باندې لعنت ویلې ګیره چې څو خره دا عمل څه دی ګناي کبیره دا حدیث وره بیا عمل کول په اساس کار دی زمونږ کار دی او حدیث بیانول د نبی رسول الله حدیث ځکه دین کامل دی په دین کې دا ارث موجود دی تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين ارث په قران مجید کې موجود دی ګیره خره داسې ګناه ده چې دې ته ویل شي ګناي مستمره ګناي دائمه ګناه خوددار انسان وي ځکه ګناه خدا که څوک کې یو ګناه ورته نه وي او دا سړی بیا دا سړی دا انسان کفر ته قریب دی الاستهزاء بالشریعه کفر دا متفقه د عقاید او فقهای کرامو دا د غوی مسله ده چې انسان د دین د کارونو پورې په سنت پورې ټوکی وکړي دا کفر دی دا څه دی کفر نن سبا ګیره خریل یو ګناه او چا په کې سټایلونه شروع کړي په ګیره کې سټایلونه دا څه کټ کو دا څه کټ کو د سراول او هغه سراول نو دا چې د دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت پورې استهزاء ده او چې په سنت پورې چا استهزاء وکړي نو دا څه دی کفر دی دا کفر دی مونږ په علمي کې کو دا حدیث څنګه بیانو چې تاسو علم راشي چې تاسو پوه شئ چې او احادیث په دې باندې شته او د دې علاوه چې بیا پچا کې معمولی د ایمان غیرتی او په دې کې ایمان نور وي نو دې به توبه بس ګیره خریل داسې ګناه ده تر څو چې د دې نه توبه نه ویسري دی په ګناه کې دی د ګناه کارونه پرېږده که دې عبادت کې په ګناه کې کوي دې راغلی جومات ته منځ ته ولاړ دی په ګناه کې دی دې تللی دی حج له حج کې ګناه کوي په ګناه کې ګیره خریل ګناه د خانه کعبې نه طواف کوي ګناه ده په ګناه کې طواف کوي
کدی ودکیږي په ګناه کې دی، کدی راپاسی په ګناه کې دی، کدی حلال کاروبار لذي دی په ګناه کې دی، او کدی واپس کور ته راځي په ګناه کې دی، او کدی مر شو په ګناه کې دی، او که ژوند تیرم په ګناه کې دی. داسې بدترین ګناه ده. په دې زمانه کې عرف عام ګرځیدل دي د سره سوق ګناه نه غني، سره و د سوق دا اړ وای نه چې دې ګناه ده، بلکې ډیر کړه ته داسې خلک دي چې په مخ باندې بلیډ راکړي بیا پاینه کې څه کې څومره خبره شو. نعوذ بالله. نبی علیہ السلام په سنت پر ټوکې وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي 10 من الفطرة، لس داسې سيزونه دي، لس چې دا د فطرت نه دي. فطرت نه، فطرت څه ته وایي؟ 1,24,000 انبیاء کرامو سنت، مسواک استعمالول، عطر استعمالول، د طرفونو ویښته ویستل، زیر ناف ویښته خریل، او وقص الشوارب، بریتونه کټ کول، ووفر اللوحا، ګیره اوږدول، ګیره. دا د 1,24,000 انبیاء کرامو سدي سنت. نو چې تا په دې باندې عمل ونه کو، دا دې پرېښودو، نو تا د یو پیغمبر نه صرف خپل د پیغمبر عمل سنت ته پرې نه ښودو، بلکې تا 1,24,000 انبیاء کرامو د عمل خلاف په خپل اندازه کوي چې دې کې ثواب دی او که عذاب. نبی علیہ السلام فرمایي د مشرکانو خلاف وکړي، په نیکو کارونو کې خلاف وکړي، نو په بدو کې خو پرېږده. مشرکان عبد الله بن عمرو بن عاص فرمایي چې زما په بدن باندې دوه قسمه کپړې وي، دواړه زیړې کپړې وي، په رنګ باندې زیړې کړې وي دوه. ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، دا کپړې باندې نه پس نه غوندې، ولي دا کپړې د کافرانو دي. هغه سره خلاف وکړ، زیړې کپړې دواړه دوه قسمه زیړې کپړې وي، ما ته چې دا به نه غوندې، دا د کافرانو دي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام یو انسان د سرو کپړو نه منع کړ چې دا سرې کپړې د کافرانو دي، سور کپړې نه خلاص شي، دا منع کړ. دا ګوره کپړه اغوستل په دې کې ګناه نشته، خو د کافرانو سره مشابهت نبی علیہ السلام ته صحابي منع کړ. د محرم په ورځ باندې با يهوديانو به روژه نیوه. نبی علیہ السلام چې راغی تاسو روژه ولې نیسئ؟ د موسی علیہ السلام د وجې نه نیسو. نبی علیہ السلام مسلمانانو ته فرمایي وایي د دې یهودیانو خلاف وکړئ، یو ورځ سره بل ونیسئ، خو روژه ده، روژه نیک عمل دی، خو نبی علیہ السلام فرمایي چې خلاف یې وکړئ، د دې خلاف وکړئ، یو روژه سره بل ونیسئ چې دوی سره خلاف ورزي راشي. بل حدیث ته نبی علیہ السلام مسلم شریف کې باب الاشاره بالید بالسلام، مشرکان چې کله سلام کوي کنه نو په لاس سره یا دا چل کوي. نن سبا دا غوړي رواج د مسلمانانو ګرځیدل، سلام کوي سره په لاس سره یا چرته دا چل کوي دا چل کوي، مثلا دا د چارې واجب د کافرانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو د يهوديانو د مشرکین سره خلاف وکړي، په لاس باندې سلام وکړي، په خلو سره مو وایي. وګوره دا نیک اعمال مستحق کارونه. په دې کې نبی رسول الله خپل امت ته فرمایي چې د کافرانو خلاف وکړي، نو بیا په ګناه کې خلاف نه دی پکار. ابو داود شریف حدیث ته کتاب اللباس کې نبی رسول الله فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د چا سره مشابهت اختیار کو، خپل شکل او صورت، خپل کپڑے پیزار، خپل دین، دا چې د چا سره مشابه کو، د قیامت پر ورځ باندې دغه انسان سات خلکو په قوم کې پاس دا وو سره به پاس. يهوديان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخري حدیث د بیانومه مدینه منوره کې یو صحابه کرامو یو اجړه راوست. اجړه ورته دا خبره ما مخکې وکړه چې یو د خنثی یو د مخنث، هغه انسان چې هغه خدای پاک پیدا کړي د نارینه علامات پکې پیدا کړي او د زنانه علامات پکې پیدا کړي، نو دې څه کافر نه دی، دې څه مشرک نه دی، دې څه ګناهګار نه دی، په دې کې د خپل څه قصور نشته، خدای پاک پیدا کړی دی. خو که چېرته د خپل شکل او صورت بدل کو، د ښځو سره مشابهت اختیار کړو، دې ته بیا څه وایي؟ اجړه، د ګیره وخریله، د ځان نه د نارینه علامات لرې کړه، دې ته څه ویلی شي؟ اجړه. دغه اجړه راوستو صحابه کرامو مدینې منورې ته نبی علیہ السلام ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوست. نبی علیہ السلام او دوی چل کړو بلا ضرورت په لاسونو باندې په خپو باندې نکریزې پورې کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته فرمایل چې ما بالو هذا، دا دې څه کړی دي، دا دې ولې دا عمل کړی دی؟ صحابي وته فرمایل چې بس د خزو سره مشابهت کې دی وجه دا عمل کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دی وباسي او نقي یو زید نقي التبا دغه صحابه کرامو د نور مسلمانانو خلکو باندې غړي بيزي ساتلي. نبی علیہ السلام فرمایل د مدینه د خار دی وباسي او دغه نقي زې ته بوزي دی مسلمانانو په خوا کې نه وشي، دا غیر دی وباسي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې اخرجو تاسو اجراګان وباسي من بیوتکم د خپل کورونه، ځکه چې دا
د نارینه دی د نارینه علامات په دې کې موجود دي او د ځان د ښځو سره مشابهت اختیاري نو لهذا د خپل کورونه وباسئ اخرجوهم من بیوتکم د خپل کورونه وباسئ